او مونږه د سوات انتظامی نه ډیر تنګ راغلی یو. بازار ته دنده شي په خپل ټایم کې خالي شي چې راوځي بیا ولې پولیس پرچې ور د 16 مارچ باندې دغه اعلان دی پیجام هړتال اعلان کوو نو موږ به د هغو سره پیجام هړتال کوو د هغو ملګري به یو. ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو ماله مقرره کړه او مونږه د سوات انتظامی نه ډېر تنګ راغلی یو. مونږ غریب ولس یو، چا چې ګاډی اخیستی دی هغه غریب دی، هغه وس نه کېږي ځکه یې ګاډی اخیستی دی. په چا باندې کشتونه شاټ دی، په چا څه شاټ دی، په چا څه شاټ دی، د چا ګاډي په ورکشاپ کې ولاړ دي. زه خواست کوم انتظامی والا ته چې زمونږ لوګي پرچه چې ده چې بهر ګاډی راوځي نو په د لوګي پرچه وله د زرو نه سیوا ورکوي او دفتر یې په داسې ځای کې دی لکه د سیټي میل سره دی. سیټي میل ته پولیس ګاډی نه پرېږدي ورځې د شپې هغه لوګي والا یي نه نو نه پرمټ والا دغه کوي بغیر د لوګي د کاغذ نه پرمټ والا داخله کوي نه ټیکس والا داخله کوي. زه انتظامی والا ته خواست کوم چې دا لوګي دفتر دی بهر کې چې دا بهر دا ګاډي دو پاس کوي یا پیل کوي هر څه چې کوي او یا دې سیټي میل ته ګاډي پرېږدي چې دا لوګي والا هلته چک کوي. چې لوګي والا هلته ګاډی نه نو د 500 روپو په ځای باندې 1000 روپۍ دغه اخلي دا سټیکر. 500 نه کم نه اخلي، 200 روپۍ د دې سرکاري ریټ دی، د 200 په ځای باندې هغه 500 اخلي. موږ د سوات انتظامیې ته د پیښور انتظامیې ته صوبایي حکومت ته دا سوال کوو چې دا عذاب دې زموږ نه لرې شي. ټریفک او د اکسایز والا ناروا سلوک نه منو او کوم چې په مردان کې په کته کوم ضلعو کې کوم سلوک دی نو هغه موږ نه منو. د سوات پولیس چې دی هغه زموږ د یونین سره تعاون کوي نو موږ د هغو دغه نه کوو کته د ثابتې صوبې د 16 مارچ باندې دغه اعلان دی پیجام هړتال اعلان کوو نو موږ به د هغو سره پیجام هړتال کوو د هغو ملګري به یو. بل زمونږ دا اډو والا ډرایوران رونه ټول فریاد کوي چې زمونږ سره ناروا سلوک کیږي. د اټک نه راپورې د اټک نه پورې دا موټروی والا شو که اکسایز والا شو ها بلکې موږ د خپل سوات د ټریفک د پولیس نه دا یو اپیل کوو د ډي سی صاحب نه چې زمونږ دا ګاډي بازار ته دنده شي په خپل ټایم کې خالي شي چې راوځي بیا ولې پولیس پرچې ورکوي. دویمه خبره سیدو ته چې کوم روډ تللی دی، مرغوزار ته چې کوم روډ تللی په هغې چې ګاډی ځي دې ولې پرچې ورکوي. کوکارۍ ته چې کوم روډ تللی په ملک آباد دې ولې پرچې ورکوي. آیا موږ ته دې وښایي چې په کوم طرف دا ګاډي لاړ شي؟ دا ټریفک والا نه پوهېږي که دې سایډ ته یو روډ وي بل سایډ ته یو روډ وي. موږ خو د سوات د پولیسو سره اختلاف نه کوو خو په هر حال زمونږ سره د دم یو تعاون وشي چې زمونږ ګاډي دې نه پازابئ، خالی ګاډي پازابئ. زمونږ ټول ډرایوران رونه او په دې ملک کې څه د غربت دی څه د غریبوالی دی دغه په ګاډي پورې سکون خطی څوک په شیشه رشکه پورې خطی څوک په سوزګي پورې خطی نو که دې رویې نه قلار شي نو موږ به د دې شکر ګزار یو.